بیمار کی نماز کا بیان د بیمار سړی د مانزه بیان. سوال بیمار د پاره په کم حالات کې پناه سامونز کول جائز دي؟ جواب: کله چې بیمار کې د ودرېدو طاقت نه وي یا ودرېدلی شي خو تکلیف ورته وي یا یې مرض سیوا کېږي یا ولاړ باندې سر باندې چکر راځي او د غورځېدلو خطر یې وي یا ودرېدی شي خو رکوع او سجده نشي کولی، ولاړ دی خو څه نشي کولی. ته دې ټولو صورتونو کې به پناه سمونځ کول جایز دي. بیا په ناسته باندې که رکوع او سجده کولی شوه نو په ناسته به بیا لمونځ کوي او رکوع او سجده به کوي، او که په ناسته هم رکوع او سجده نشي کولی نو بیا په ناسته به لمونځ کوي او رکوع او سجده به په اشارې سره کوي. رکوع او سجده چې کوم دی اشارې سره چې کوي نو رکوع دپاره سر به ټیټ کړي او سجده کې به لږ زیات ټیټ کړي، یعنی رکوع اشاره به کمه وي ټیټوالی او د سجدې به څه شی وي زیاتې. دا رکوع شو. د سجدې ټیټوالی به زیات وي د رکوع نه. دویم سوال: یو سړی ودرېدی شي خو لږ غوندې بیا د ودرېدلو طاقت یې ختم شي، دا به څه حکم وي؟ نو جواب دا چې څومره ودرېدلو طاقت پکې دومره یې ودرېږي بیا دې کښېني. خدای دې کړي چې ولا اله غیرک پورې ودرېدی شي بیا کښېنه، که الحمد پورې ودرېدی شي، ولا دوالینه پورې ودرېدی، څومره پورې ودرېدی ولاړ چې بیا طبیعت وران شو بیا کښېنه. ځکه ودرېدل فرض دي، فرض چې څومره مقدار سره تا کې طاقت یې هغومره وکړه، باقي به طاقت چې ختم شي بیا کښېنه.